ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. زما استاسو غیبت خوراک جوړ شوی دی په هر مجلس کې چې تکینی، کو ته د حافظانو په مجلس کې کینی، کو د قاریانو په مجلس کې کینی، کو د علماو په مجلس کې کینی، کو د عوامو په مجلس کې کینی، د ډاکټرانو په مجلس کې کینی، د انجینیرانو په مجلس کې کینی، د استادانو په مجلس کې کینی، کو عام دی او کو خاص دی چې یو بل سره کینی، کو دوه کسان یو بل سره کینی، نو خامخا نن سبا غره لګي د بل پسې خبرې کوي، ولې بل پسې خبرې کوي؟ او نن او دا خاص کر د حسد په بنیاد باندې خلک بل پسې لګي. تاسو سوچو کې کنه او دا غیبت دا شی نه د غیبت دا دونه دا بد صفت دا اکثر زمون په دي خاص زمون په ډلو کې غره دا شی ډیر دی، زمون په دي مولیانو کې دا شی ډیر دی رالی کې بل پسې لګي. یا لکه اوس یو کس ته الله کامیاب کړی دی، یعنی یو طالب العلم دی هغه ته الله پوهه ورکړی ده، ذهن ولا تیز ورکړی دی، یا یو طالب دی هغه الله تعالی حافظه قوي ورکړی ده، یو طالب العلم دی هغه ته الله اواز ښکلی ورکړی دی. اوس به بل رونیږه پسې به خبرې کوي لګیا به لکه تا هغه څه ویلي دي یار، لکه تا هغه څه ویلي دي چې تا هغه پسې لګیا بس د حسد په بنیاد باندې بل پسې لګي غیبت کوي. حالانکه دا څومره خطرناکه ګناه ده، څومره خطرناکه ګناه ده. قرآن کې الله فرمایي ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. الله فرمایي ولا يغتب بعضكم بعضا، تاسو د یو بل پسې غیبت د یو بل پسې خبرې مکوي، د یو بل پسې خبرې مکوي، د یو بل غیوب م بیانوي. مونږ را لګو د یو بل غیوب بیانو، دا ډېر خطرناک او ډېر یو ګنده صفت دی چې دا په یو انسان کې وردا دا خبره یاد ساته. په دې وجه الله وی ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، وی آیا تاسو کې یو کس دا خبره خوښي چې هغه د یو مل رور چې دی هغه دغه وخوري خوښه وخوري، نو فکرهتمو تاسو دا خبره باندې دا خو تاسو نه خوښوي کنه، دا خو تاسو نه خوښوي کنه چې ته د یو مسلمان ورور غوښه وخوري. دغه رنګي چې څنګه ته دا نه خوښې نو چرم د مسلمان پسې خبرې مکوه، چرم د مسلمان پسې خبرې مکوه. نو په دې وجه غیبت ډیره خطرناکه ګناه ده.